خلق ټول چې نوی دا د په نظر باندې راځي انک تأمر بطاعت الله ویتنا اللہ تعالیٰ دا اطاعت مکم وی خلقو تکے او ویتنا صلح رحمت مکم چنے وینا خلقو تکے ویلگن اپن رب نو دا اللہ پاک نے سوال او دعا وی زمون دا پارو کا چا اللہ پاک وی پمون بانے رحم کی پیغمبر علیہ السلام دا آغا دخمنانو دا پارا دعا اوکلا اللہ پاک یا اکاد چنے دا ختم کو آغا سوکا ختم شوا آغا قاد سانی چنے دا ختم شوا سمامہ ابن اصال رضی اللہ تعالی عنہ دا یمامه دا یو علاقو دا داگه حکیمو سردارو حکمرانو دیر آگه دا دیر تفصیلی واقعا دا اسلام قبول کو مسلمان شو کله دې مسلمان شو دا علاقې نه بغنم چینی دا بکی مکرمه ته راتله مکه مکرمه کې خپل غنم خپل پسند دا باندې کینو دا به هغه تجارت په کوو د باندې به راوځه چې کله دې مسلمان شو دا مکه مکرمه ته چې دوی ولې کله جواب وکړو وچی نن نبعد با زمان دا علاقینا دا غنمو ودانا چی دا ویدا بتاوستا نگزی ویدا بنا بیلائی بتاوستا مابندی والا گوالا اور سخت مابندی والا گوالا چی کل دا غنمو مابندی والا گی دا خلق وگے شو تبی شو نار شو پیغمبر علیہ السلام تا بسوپیانا و دی مشرانو بیائی خطرہ ہوئی سیوی تخو سیل رحمی ہے تخو دا خپلو پلوانو دا کون دا خلقو دیر زیاد خیال ساتی او استا قوم چې دا ویتاله د یو ډیر لوی هلاکت سره مخامخ ویتلګه مهرباني کو د خپل مرګري ته سومامه ته ویتلګه چټیو کا چې دا بندا غنم چې دا مونږ راوړي پیغمبر علیه السلام د سومامه په نوم باندې خط ورکو وی دیو ته غنم چې دا پابندي په ملګو غنم ورکوا اچھا دا ټول دښمنانو نه چې پیغمبر علیه السلام د مکه مکرمه نه راوښتو خپل کور نه راوښتو دا خپل خاندان دی راوستو دا الله د کور دی راوستو او کله پس یو لښکر کې جنگ وسره مدینه منوره کې کوي د بدر په مقام باندې د احد په مقام باندې په بل موقع باندې دا هغه خلکو په باره کې پیغمبر علیه السلام خپل مرګ کوي نو دا غنم ورکوي دا په حیثیت انسان دا د دوی ضرورت دی ظلم او زیاتې د کافرانو سره چې دا وسره مکوي دا د اسلامي تعلیماتو هغه راهنما اصول دي چې په دې باندې انسانانو ته عدل او انصاف کې دا ورته ملاويږي دا حقایي نور چې دا د عربو د ټول د نور سره انسان کې دا تیر شوی دی قبيله بنوته دا یو لوی قبيله دا د دې خلک ټول چې دا په یو ټکی کې تاسو د مسجد نبوي نه بهر د دوی لپاره خیمه چې دا ولا کولای شي دا حقایي نور چې دا په دې کې تاسو دا په یو خیمه کې ناستو پیغمبر علیه السلام په دې باندې دی چې کله دې پیغمبر علیه السلام په دې باندې سم وسره دا راځي شپې زو د یو داسې سړي نوم چې دا هغه سخاوت په ټول عرب کې دا خلک پیژني لار کې بل دی او زما محافظ ورور چې کته بیا هغه په دې وخت کې زما سره نشته پیغمبر علیه السلام په دوستان ورور څوک دی عادي عجیب ابن حاتم او دا الله او دا الله د رسول نه تفکیدل عادي دی خاموش شو په مخه دلا کله چې دا پیغمبر علیه السلام واپس راغی دا بیا وینا دا د خاصو مصیب په پلان په بلنو محافظ نور منشته لک احسان نه سره وکا نبی السلام خاموشي دیا په بدرې در باندې دا بیا پاسینا دا د خاصو مصیب په پلان منشته پلان په ملله زمان محافظ نور چې دی هغه په دې وخت کې موجود نه دی ما ته خطر ده ما سره ویلګه د مهرباني معامله وکړه د احسان معامله را سره وکړه په ما باندې رحم وکړه پیغمبر علیه السلام خاموشي اختیار کړه چې کله په صدورت په باندې راغلو علي سیدی ته بیا اشاره وکړه بیا پاسه بیا درخواست وکړه د بیا د خپل درخواست پیش کړ پیغمبر علیه السلام ته فرمایل او وزو په دې صورت کې چې یو با اعتماد سره پیدا شي لکه چې خپل قوم ته دی خپل علاقې ته دی تعالی حفاظت ضرورت ہے استانا حیا ضرورت ہے کچھ تو نسیو پائے اعتماد سره استانا قوم میں نہ سوئی ماته وایا دې ورځیا په خوشاله شو کله چې دې د قوم څخه خلق نږدې رشتہ داران هغه د تاسو دارانه پیغمبر علیه السلام تورلو اشاره وته وکړه چې په تا خلق راغله چې کته ماته اجازه کوي زره دې سره تللی شو لکه اجازه پیراته وکړه پیغمبر علیه السلام ولا جامع ورکړي بیا ولا سورلای ورکړه
بیا یې ورله د لارې خرچه ورکړه دا ډېر زیاته خوشحاله شو د هغه قوم د خاصو قسم مشرانو سره دا واپس خپل قوم ته لاړه هغه ورور په انتظار کې وادي چې کله ملاقات ورسره وشو نو پیغمبر علیه السلام په باره کې پوښتنه وکړه یا خپل کور ته وویل چې څنګه سړی دی دا تا څنګه بیا وکړو یاره ویل ډېر مهربانه دی ما سره ډېر ښه سلوک وکړو او زه تا ته دا وایم چې د ده په غلامانو کې غلامي قبول کړه د ده په لاس باندې بیعت وکړه د ده مرګستیا اختیار کړه عادي را روان شو پیغمبر علیه السلام سره ملاقات یې وکړو کلمې وویله مسلمان دا د یو غیر مسلمه سړي د نور سره د پیغمبر علیه السلام د شفقت مظاهره چې انسان په حیثیت انسان دا د الله تعالی په نسبت باندې محترم دی او دا ځکه یو ذمي کافر چې دا د مسلمانانو په علاقه کې او په ملک کې د معاهدینو د امن په کاغذ دستخط کړی نو دا پاتې کېږي د ده په باره کې د اسلام حکم څه دی دماغهم کدماغنا واموالهم کاموالنا د دیو هینه دا زموږ هینه ده دا د مسلمانانو هینه ده څرنګه چې د یو مسلمان هینه تویول دا حرام دي دقرنګه د دې ذمي کافر هینه تویول چې دا حرام دي اموالهم کاموالنا د مسلمان مال چې دا په امن کې دا محفوظ دی د دې مال دا کپی لګول د دې مال پټول دا حرام دي دقرنګه د یو غیر مسلم کافر په اسلامي سلطنت کې د مال د نقصان ورکول چې دا حرام دي رودا کانه او بوټه خاور دا محترم او عزتمن نه ده عزتمن چې دا انسان دی انسان دا پاک عزت او احترام چې دا ورکړل دي نن د هر څه عزت او احترام شته د هر څه سره نشته ولې د انسان عزت او احترام چې دا نشته په هر څه باندې خلک وکیږي په څه باندې خلک وکیږي په شادو وکیږي په بشو باندې خلک وکیږي په خنزیرو په سوال باندې خلک کې نه خپکیږي په غوړی باندې خلک خپکیږي او کله خپکیږي نو په انسان باندې نه خپکیږي او د دې سیموالو دا څوک دا سیموال انسان دی د ځان یې کړی دی د خپل ټول صلاحیتونه دا په دنیا باندې صرف خرڅ کړه د سحر او ماښام د ځواني او د ګناوانه د علم او د پوهه د عقل او شعور دا ټول په دنیا باندې خرڅ کیږي د دنیا خادم جوړ شو دا دنیا الله پاک د دغه خدمت لپاره پیدا کړوا د دغه پیدا لپاره پیدا کړوا دا هواګانې ته تابع دي دا سناول ته تابع دي دا ور ته تابع دي دا غلو تریاکونه ته تابع دي او ته الله پاک بندگی وای کوا چې کله موږ د الله بندگی دا پرېښو دا نو د کافرو په زړونو کې د مسلمانانو وحشت دهشت او یره چې دا ختم شوه ځکه کافران غالبا یو مسلمان مغلوبه دی نن د جومات د خاورې سره د ماوس تامین او تعلق چې دی دا نشته د قرآن کریم د صفحاتو سره او د الفاظو سره او د معنو سره د مسلمان تعلق علم او پوهه محبت چې دی دا ورسره نشته نو څه په زړونو چې دي دا خیر آباد دي د زړه دنیا چې نه دا بالکل تباہ و برباد ده په دې کې پریشانی نه د سکون هغه نعمت چې نه د دین عنقاد ورشوله دا ورک شوی دی په دې پسې یو سړی ګرځي در بدر نه د ورځې د انسان په ژوند کې څه سکون شته نه پکې د شپې څه شته په غربت کې هم سکون نشته په مالدارۍ کې هم سکون نشته په بیمارۍ کې هم سکون نشته او د صحت په زمانه کې هم سکون نشته هر څه موجود دی هم پریشانه دی او که هیڅ نشته نو هم پریشانه دی نو څه کوو د الله سره رابطه د الله سره تعلق د الله په نوم باندې د خپل زړه آبادول د خپل بدن د الله په حکمونو ته تابع کول سحر او ماښام د الله ذکر کول د دین سره د ځان بنده جوړول او د بندګۍ مطابق خپل ژوند تېرول ورونو دا د دنیا او د آخرت ګټه ده واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین